نو چې کومه ښځه خپل خاوند ته آرام او سکون په کور کې نه ورکوي نو دا د قرآن د فلسفې نه خلاف ده. پوهېږئ؟ نو ښځو له پکار دا دي چې د خپلو خاوندانو سره ګزاره کوي او د خپلو خاوندانو دپاره سبب د سکون وګرځي. دا نه چې وایي زمونږ ګاونډیانو کار واده دی که نه نو زه به دا جوړه بیا وړم او دا خو مې بله ختم لم وړې د نن بیا واده له بیا وړم. وایي په جوړو څوک نه ښایسته کېږي، اخلاق ښکلي کوي، دینداري ځان کې پیدا کوي. مړو دینداري ځان کې پیدا کوي، اخلاق ښایسته کوي. بیګا ما کلی کې چې کوم درس کوم ماستن په ترجمه کې په دې باندې خبره وکړه، همدا مسله مې وچرلله. ورج زنانو یو عجیبه مصیبت جوړ کړی دی. وایي دا جوړه خو ما پلان کې دي که یو ځل وړې ده نو دا به زه بیا وړم، ته یې وړن که راویشړلې نو خیر زه به سره بیا ورشم. مړه دا څه مصیبت راغستی دی؟ دا کم غضب باندې خلک مبتلا دی؟ دا خاوند تنګول دی او که نه دي؟ د دې ګرانۍ په دور کې، د دې مشکلاتو په دور کې خاوند نه داسې قسمه ډیمانډ کول دا ظلم دی او که نه دی؟ خبره باندې پوه شوئ؟ وایي نه نو دا جوړه چې زه واده کې ماښام واچوم نو سار به بیا اچوم. خلک به څه وایي؟ خلک به څه وایي؟ یو لوی مصیبت کې خلک را ایسار دی. لکه د ماښام د پاره ځان له جوړه ده او د سار د پاره ځان له جوړه ده او بله چې بیا چې کوم دی اخبار ته د نه کربه وایي کاله کور کربه موږ دا جوړه وړو. هغه یې که راللی به څه وایي؟ وایي ګندونو ځان له مو کار کتېدلی دی، ځان له مو کار کتېدلی دی. په جوړو څوک نه ښایسته کېږي. ښه پوهېږئ که نه؟ په جوړو څوک نه ښایسته کېږي. یو سړی به کمزورې ادنا جامې به چولی خو اخلاق به ښایسته، دینداري به پکې ډېره، د ټول ټبر او د ټول خاندان د زړه سر به. یو سړی به ډېرې قیمتي جامې به چولی، یو ښځه به قیمتي قیمتي جوړې به چولی، کالي به چولی، خو بد اخلاقه به، بد کرداره به، د ټول ټبر او د خپل کور د ټولو خلکو به بدي شي. پوهېږئ که نه؟ در چا به بدي شي؟ زمونږ یو استاد محترم صاحب ډېر ټوکمارو، موږ ته یې هدایه نکاح به ویله، ډېرې ټوکې به یې کولې. هغه یو ښځه وه سمه بدرنګه وه. یو ځل یې چې کوم دی نو داسې ځان سنبال کو نو خاوند خواته راله، وی خاونده نه ها وی ته ما د لږ وګوره او ته یو ښه ښکارې. وی زه د چا نه پرده کومه؟ هغه ته بس یو زما نه پرده کو نور دې چا نه مه کو. نو ګورئ چې بنده کې خپل صلاحیت نی دغه صفات نو په جوړو په ښایستهوالي باندې څوک ځان ته نشي مایله کولی. اخلاقو باندې بنده مایله کېږي. اخلاقو سره ستا پلار او ستا مور او ستا خور او ستا خواښې ستا سخر دا به ستا نه رضا کېږي په اخلاقو باندې. نو لږه نو نن د اخلاقو جنازه ووتې ده، د حیادارۍ جنازه ووتې ده او د جوړو خبرې ډېرې شوې. دا مو وایي ښه ګوره دا قرآن خو مونږ وایو دی له چې الله پاک دې سره زمونږ ژوند بدل کړي، زمونږ زندگی بدله کړي. نو که قرآن سره زمونږ ژوند بدل نشي نو په څه باندې به بدلېږي؟ وی فبأي حدیث بعده یؤمنون. الله وایي د دې قرآن نه بعد به یو سړی په څه باندې سمیږي؟ د دې نه بعد خو بل د سمېدو لار نشته. نو دا په ذوالخرچای بس کوي. ښه نو ما بېګا د ټوکو دپاره درس کې یو خبره مې وکړه، ملګرو بیا خاندل. ما و دا ښځه تا ته دا وایي که نه چې وایي دا جوړه خو ما پلان کې دي که راوړې ده، نه وایي چې بیا یې راړه، او دا جوړه خو ما پلان کې دي که راوړې، نه وایي چې وایي دی بیا راړه. ما ته ورته هم دا خبره وکړه که نه ته چې پلان کې دي که یو ځل تلې نه خو وایي چې دا پلان کې ښځه ده، نو ورته وایي زه به یو بله وکړم چې وایي چې وایي خو نن یې راکړه نوې ښځه راولېږله. ما دا بیا رټ په شاعري او که ناري ته خو هم زړی جوړو باندې بنده نه نوې کېږي، ته هم زړی نو بیا به څه کې؟ داسې بس یو فساد جوړ شوی دی او د هغې د وجې نه د خاوندانو سکون ختم شو. ټینشنونه ډېر دي، مصیبتونه ډېر دي، د خلکو ذهني مرضونه جوړ شو د دې د لاسه چې ډیمانډونه دي، د کورونو مسایل دي. دا کور جنت هم جوړېدی شي او دا دوزخ هم جوړېدی شي چې بنده د یو بل سره ګزاره کوي، ناکام کوي. ښځه خاوند په کور کې د حیا او د عزت ژوند تېروي، په یو بل باندې پردې اچوي، دغه کور جنت دی جنت. او کومه ښځه خاوند چې د یو بل سره څه کوي یعنی سرکشي کوي، یو بل املا ماتول غواړي، دغه کور جهنم دی. نو خپل کورونه به د قرآن مطابق کو. الله وی لیسکن الیها، دلته کې الله د سکون نسبت ښځې ته وکړه. که دا ښځه په کور کې سکون راوستل غواړي خو راځي، او که دا ښځه نه راولي کور کې سکون نه راځي. څه عجیبه قرآن نقطې بیان کړې وې موږ ته.
د ژوند د تیرولو دپاره د سوره ښکلې خبره وکړه که کور کې ښځه وایي چې سکون دی خو کیدی شي خو که ښځه نه غواړي نو سړی که هر څه کور ته راړي خو بیا به هم سکون ني الله وایي د دې نفس دپاره مې د دې بیبي دې دپاره پیدا کړه چې دی ورسره ارام باندې شي سکون باندې شي الله دې زمونږ ستاسو د ټولو کورونه سبب د ارام وګرځوي خبره باندې پوه شوئ لیسکن الیها ورپسې مخکې ځای وی فلما بس ارکله تغشاها چې هم بستري وکړه دې خاوند